چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدایه زیات کړې یو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدایه زیات کړې یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا ګرانو قدرمنو اورېدونکو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوي ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل قدرمنو اورېدونکو تاسو خپرونه اورئ دلبر د ننګیالو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ دلبر د ننګیالو خپرونه کې موږ ستاسو دپاره د خیبر پښتونخوا د ګوټ نه د دې خپرونې دپاره ستاسو د خوښې رنګونه ښایستونه راټولو او تاسو له هم په دې دلبر د ننګیالو کې تاسو ته وړاندې کوو په دې کورکي کې دوه نوموړي شاعران ناست دي د هغوی د پیژنګلو دپاره به زه دا ووایم قدرمنو اورېدونکو په دې معاشره کې داسې ډېر زلمي شته چې لکه د نیاز علي شاه صاحب په شان چې هغوی پټ په پټه د خپلې ژبې او ادب روزنه کوي خو ولې که دا یو طرف ته د مصروفیاتو د ناوزګارتیا وجه وي خو بل طرف ته د شاعرانو د ټولنې نه لرې پاتې کېدل وي خو دلته ماته د سیده حسینه ګل خور یو شعر را یادېږي چې د شپې ورورکي ګرځي تیاره کې چې د شپې ورورکي ګرځي تیاره کې لکه سپین مکیش په توره لوپټه کې قدرمنو اورېدونکو نن زموږ سره بل میلمه چې کم دی نو موږ زه به د هغوی په اړه باندې دومره ووایم چې نن زموږ سره د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 په دې کورکي کې هغه نوموړی شاعر ناست دی کوم چې زه د 1994 نه پیژنم چې یو ښه شاعر دی او د 1990 نه پیژنم چې زما د سکول زما د خوښې استاد دی قدرمنو اورېدونکو د چا په هکله چې ښاغلی عزیز مانیروال صاحب وایي چې د ګرځېدو او خبرو یې خپل ځان له ځانګړی انداز دی ګرځي هم په توقیت او خبرې هم په توقیت کوي قدرمنو اورېدونکو هم د دې ښاغلي په هکله نورالامین یوسفزۍ صاحب د ده په کتاب ماته جانان ووایه کې لیکي چې انور مانیروال یو تعلیم یافته روحان فکره قام دوسته او سنجیده تخلیقکار دی په خپل ذاتي ژوند کې هم ډېر صفا سوتره جانانه کردار لري قدرمنو اورېدونکو هیله لرم چې تاسو به پوهه شوي یئ چې انور مانیروال څومره ښه استاد څومره پوهه او څومره قابل انسان دی نو راځئ قدرمنو اورېدونکو چې د نیاز علي شاه صاحب او ښاغلي انور مانیروال صاحب سره په جمع باندې ټول ورته د زړه له تله هرکلی ووایو مننې وکړو ښاغلي نیاز علي شاه صاحب او ښاغلي انور مانیروال صاحب د خپل اړخه او د ټولو قدرمنو اورېدونکو له اړخه تاسو زه په دلبر د ننګیالو کې په راتګ باندې هرکلی وایم او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د دومره ناوزګاره ژوند نه مو د خپلو اورېدونکو دپاره سوګړی وویستې ډېره مننه خوشحاله اوسئ جی نیاز علي شاه صاحب لومبنۍ پوښتنه به جي ستاسو نه وکړم چې ستاسو تعلق چې کوم دی هغه د جلبۍ کلي سره دی او په جلبۍ کلي کې زمونږ ډېر نوموړي شاعران ادیبان پاتې شوي دي او نن پکې هم د ژوند شپې ورځې سبا کوي نو دا راته ووایئ چې تاسو د څومره وخت نه شاعري کوئ یعنې د خپل ادب او د خپلې ژبې د څومره وخت نه دا خدمت کوئ تقریبا 2 کاله به خواوشا کېږي چې ما خپلې غزلې رباعیانې دغه کړي دي ډېره مننه وعلیکم السلام انور مانیروال صاحب څنګه چې ما عرض وکړو چې زه د 1994 نه پیژنم چې یو ښه شاعر دی نن وخت کې به جي داسې پښتون یا پښتنه نه وي چې تاسو به نه پیژني خو د دې نه به خبر نه وي چې تاسو شاعري د کله نه شروع کړې ده او څنګه مو شروع کړې ده ډېره مننه عادل جانه دلته د اف ام 94 د کورکي ته پر غوښتو باندې زه ستا ډېر مشکور یم ډېر ممنون یم او ستاره پروګرام دا د ورځ تر ورځې د مقبولیت دغه پوړی په مخ کې بوځي ډېره مننه جي دا ستاسو حسن نظر دی نو د شاعرۍ خبره تا وکړه نو شاعري دا ده چې کوم شاعر فطرتاً شاعر وي نو بس ده کې دا خدای پاک دا صلاحیت اچولی د په خټه کې د په وینه کې غږلی
نو دغه شان دا دغه ما لوم خدای پاک زما په د وینه کې شامل کړو. زه چې فکر کوم رستو زم نو زه چې کله په پرایمري سکول کې سبق ماوي جی طالب علم هم جی نو په هغه وخت کې به ما په دغه کې چې کوم نظمونه به په دې کتابونو کې جی نو دا به زما ډېر زیات خوښېدل او دا به ما په ترنم کې وي او په سکول کې استادانو به ماته وي چې دا ستا اواز هم ډېر خوږ دی وګنه. جی دا د بیلارکو دی. نو دا لکه په پرایمري سکول کې به دا نظمونه به ما خلګېده. بیا چې کله زه های سکول ته رالم جی نو په های سکول هغه دوران کې بیا خو بنده له غوندې داسې رازلمی شي او لږ بار ګرځي راګرځي. نو په دغه وختونو کې به په دې صوابۍ کې به د سیاسي پارټو دا جلسې کېدې او صوابۍ خو تا ته پته را ټولو زموږ ټولو مینهوالو ته هم پته ده چې دا د سیاست یو ګړ دی او دلته کې ډېر دغه کېږي. نو زه به هغه جلسو له بتلم جی او په هغه جلسو کې په دې نه پوهېدم چې دا پارټي او هغه پارټي، خو ما شاعران به پکې راتله او هغه به ما ډېر په غور باندې اورېدله. په ما باندې به هغه ډېر خلک یې د هغه نظمونه د هغه شاعرانو په دغه کې به اجمل خټک صاحب دي او رحمت شاه سایل صاحب دي که نه. نو دا په ما خلک بیا چې کله زه د کالج ته لاړم نو ما د اجمل بابا کتاب مال یو ملګري راکړه د غیرت چغه. جی نو کله چې دغه کتاب ما وکته نو بیا دا ما په خپل کتاب کې هم لیکلي ما ته جانان وایي کې جی نو چې دغه غیرت چغه ما وکته نو ما کې ډېر زیات یو دنه ډېر تبدیلی راوستي جی او زه شعر لیکلو ته زه دغه کتاب کتو نه پس زه چمتو شوم جی او بیا ما داسې په دغه کلونو کې شعر لیکل شروع کړو. په دغه وختونو بیا وروسته خو چې کیسه په مخکې بوزونو بیا موږ ته ډېر ښه ملګري زمونږ د کام کلم نورالامین یوسفزی صاحب شو، عزیز مانیروال شو او داسې تسکین مانیروال که نه جان بهادر لالا دا زمونږ ډېر خواږه مشران دي. نو دوی بیا زه دوی سره ملاو شوم او بیا کام کلم د دوی یو تنظیم دی د ضلعې په سطح. نو په هغې کې بیا زه رالم د دې هغې اجلاسونو ته به راتلم او هغې کې به خپل کلامونه وی او اورېدل به هم بلکې اورېدل به هم ډېر او ویل به هم کم. دغه کم کلم ته تاسو کله راغلی جی ورسره؟ دا به تقریبا داسې د 93 خبره وي. 93 92 او د دغه تاریخ ته د پته شته چې دا کام کلم کله جوړ شو؟ کام کلم چې تر څو پورې ما د دې تحقیق کړی دا په اتیا کې دلته کې نورالامین صاحب دی او عزیز مانیروال او عبدالمتین د سلیم خان کلی او سردار علي سردار صاحب. نو دوی دا دلته کې دا یو تنظیم جوړ کړو. زما نه هغه نوم هېرېږي، کیدای شي که زموږ دغه مشران ګجو خان نو زما په خیال نو اوس دغه کې زه غلطېږم که نه که زموږ دغه مشران یې اوري او هغوی موږ ته میسج یا کال باندې دا ووایي نو دا به ډېره ښه. نو هغوی د هغې لومبنی صدر زما خیال چې متین صاحب و سیکرټري راته پته نشته. بیا کام کلم بیا تقریبا په 93-94 کې جوړ شو او د هغې لومبنی صدر سردار علي سردار صاحب و مشر سکتر نورالامین یوسفزی صاحب. جی ستاسو ډېرې غزلې او سندرې ډېرو سندرغاړو ویلي هم دي او ما ته جانان ووایه خو بیا په ولس کې ډېر مقبول دي. د دې نه علاوه ستاسو داسې کومه سندره خوښه ده چې هغه سندرغاړو ویلي چې موږ خپل اورېدونکو سره شریکه کړو؟ یاره داسې خو سندرې خو ویلی شوي دي خو په دغه کې زه وایم چې ګورجان زمونږ د مانیرای کلي یو ډېر خوږ زلمی دی، زمونږ ښه ملګری هم دی، کشر دی. هغه شعر هم لیکي او هغه سندره هم وایي او دا به زه خپلو مینهوالو ته وایم چې دا ماته جانان وایه کوم غزل چې و نو دا کمپوز کړی هم ګورجان دی او هغه په خپل لومبني البم کې دا ریکارډ کړی وم که نه. نو د هغه په اواز یو بل غزل ویلی لنډ بهر کې دی. نو زه غواړم که هغه د لنډ بهر په حواله باندې به هم ستاسو نه پوښتنه کوو خو زه وایم چې دغه لومبی سندره چې کوم ده دا د ګورجان په ښکلي اواز باندې خپل اورېدونکو سره شریکه کړو. قدرمن اورېدونکو موږ به واخلو یو وړه شندامه او تاسو به واخلئ د انور مانیروال صاحب د دې ښکلي غزل نه ډېر خوندونه او ډېرې مزې.
بیار یم بقرار یم خپل خاوره کې بیچاره یم چې بیار یم بقرار یم خپل خاوره کې زما په زړه به د ګلونو ارمان دغسې وي زما په زړه به د ګلونو ارمان دغسې وي چې په سپرلي کې هم ګلرنګه جانان دغسې وي منګې یې کوس کړو لمدې زلفې یې راسڼ وهلې منګې یې کوس کړو لمدې زلفې یې راسڼ وهلې د خندا شنه شوه وی یې مړه باران دغسې وي زه ستا په غم کې یم ځان ته مې خیال شوی نه دی زه ستا په غم کې یم ځان ته مې خیال شوی نه دی د لیوني په لیونتوب کې ګریوان دغسې وي د رازې زلفې سپین رخسار او تکې تورې سترګې د رازې زلفې سپین رخسار او تکې تورې سترګې د یو مین د پاره ټول قاتلان دغسې وي د نن انسان به د حیوان خویونه ولې نه کړي
د نن انسان به د حیوان خویونه ولې نه کړي چې په دې ښار کې د ټوپکو دکان دغسې وي د اوښکو ډکې سترګې ورانې زلفې زیړه ګناه د اوښکو ډکې سترګې ورانې زلفې زیړه ګناه د یو غریب سړي د لور تصویران دغسې وي خاورې به یو ځای شو او خاورې به یو بل ووینو خاورې به یو ځای شو او خاورې به یو بل ووینو چې د سرونو زموږ ټول واکداران دغسې وي لیندې په غاړه ګرځوي ټکې سبق نه وایي لیندې په غاړو ګرځوي ټکې سبق نه وایي زما د ښار کلي ساده ماشومان دغسې وي چې یو ساعت له هم د یو بل سترګې نه اړوو چې یو ساعت له هم د یو بل سترګې نه اړوو بیا خو به خامخا د خلکو ګمان دغسې وي زړه سمندر لره ماتیږي به بنګړي لیونی په محبت کې خو بس ګټه تاوان دغسې وي قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي سمندر یوسفزۍ صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه ده دلبر د ننګیالو او نیادري شاه باچا صاحب دا راته ووایئ چې خپلو قدرمنو اورېدونکو له مو څه ډالۍ راوړې ده جی ډالۍ خو راسره ډېرې دي جی زه غواړم چې اول رباعي او بیا یو غزل ورته پیش کړم ارشاد جی په دې زړه مې دا خفګان د کومه راغلو په دې زړه مې دا خفګان د کومه راغلو د غمونو دا باران د کومه راغلو واه ډېر ښه خوشحالو کې مې دا دومره عمر تیر شو خوشحالو کې مې دا دومره عمر تیر شو نه پوهېږم دا طوفان د کومه راغلو ډېر ښه ډېر ښه ما وی بس دی دا ګلاب به تل زما وي چې ناڅاپه پې خزان د کومه راغلو واه نیازلي جلبیوال زړه به هله وچوي کله پوه شو چې انکار د جانان راغلو دې پسې جی یو غزل ښه به وي دا چې اوس رضا شي اشنا ښه به وي دا چې اوس رضا شي اشنا ښه به وي دا چې اوس رضا شي اشنا په خوشحالو باندې زما شي اشنا ډېر ښه بیا به زما ارمان نور سوي لیلا بیا به زما ارمان نور سوي لیلا چې غیږ په غیږ او را په خلا شي اشنا ډېر ښه ستا په دیدن سر نظر ستا په دیدن سر شکرانه به ورکړم ستا په دیدن سر شکرانه به ورکړم که یو ځل ماته په خندا شي اشنا ډېر ښه ډېر ښه زه شپه ورځ سوجونه ستا کړم لیلا ډولۍ کې کله چې به راشي اشنا ډېر ښه بیا د بېلتون به څه پروا نه کوم په سور پالنګ چې را سره شي اشنا ډېر ښه او میا نیازلي جلبیوال ستا خدمت کړي زما غزلې خو به ستا شي اشنا ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښه نیازلي شاه باچا صاحب نه تاسو ښکلی او خوندور کلام واورېده انور مانیروال صاحب اړخ ته به راشو دوی سره به دوه خبرې وکړو غزل به هم واورو د دوی نظم به هم واورو انور لالا دا راته ووایئ چې د عزیز مانیروال صاحب او د تسکین مانیروال صاحب په کتاب باندې تاسو ډېر ښې سریزې لیکلي دي او بیا خاص کر د تسکین مانیروال صاحب په کتاب باندې تاسو کومه سریزه لیکلې ده خاکه چې کومه تاسو لیکلې ده ماسټر صاحب هغه د ډېرو خلکو خوښه شوې هم ده د پښتون ولس نو دا راته ووایئ چې دغه نثر سلسله روانه ده او که نه تاسو وقتي طور د کتاب دپاره یا هسې خاکه ولیکئ هسې د نثر په هکله عادل جان داسې ده که نه یو خبره کوم جی جی چې شعر هم یو فطري عمل دی او دا به خامخا سړی په زور نه لیکي او خدای پاک یې ورکړه ده جی او شاعر به دا شعر خامخا لیکي خو دې سره سره زه هم چې یو شعوري کوشش د نثر لیکلو هم پکار دی جی زه خپل کوم زموږ ملګري شاعران ادیبان زما خبره اوري نو زه وایم چې لکه د شعر سره سره لږ غوندې د تحقیق او د نثر په یو توجه پکار ده او په دې کې کار پکار دی دا ډېر ضروري دی جی او تر څو پورې چې زما د نثر خبره ده نو زه خو دا چې داسې ناراض غوندې انسان یم شعر ولیکم عزیز مانیروال صاحب هم ستاسو په هکله لیکلي بالکل نو په دغه کې دا ده چې نثر چې دی نثر لیکل دا ډېر زیات کار غواړي جی ډېرې شپې به دې ته روڼې ډېر کاغذونه به تورې او
دغه کې وګنه جی. نو په دغه کې دا چې دا ډېر ګران کار د خو زما شوق دی نثر. لایټ نثر ته زما جی. شوق دی لایټ لکه سپک دسته غوندې نثر په پښتو کې مونږ وایو که نه بالکل په دغه کې یو زما د خوښې دغه د خاکه او بل تکل نو دا زه وخت په وخت لږ لیکم په شوق باندې او دا د عزیز مانیروال د کتاب دغه چې د خاکه جی او د تسکین مانیروال جی نو دا چې دغه شخصیتونو ته هم تاسو وګورئ چې لکه جی، په دغه شخصیتونو کې هم کمالونه شته که نه جی هغه چې هغې باندې څه هم لیکي نو هغه خوند کوي هغه مزه کوي هغه ښه لیکلی شي جی چې ښه شخصیت کې چې زوري په شعر کې زوري نو په هغې باندې لیکم خاکه پې هم ښه لیکلی شي او تکل پې هم ښه لیکلی شي جی. او دغه د فیډبیک ما ته ډېر ښه میلاو شوی دی د نثر دغه نثر جی او تر اوسه پورې چې ستاسو صرف یو کتاب مارکیټ ته راغی هغه د نظم چې کوم دی ستاسو شاعري چې کومه ده چې نوم د کتاب جی ما ته جانان ووایه د دې څه وجه کیدی شي چې په دومره وخت کې ستاسو یو کتاب راغی نو دا ده چې کتاب شعر داسې شی دی چې اوس زه په دې کې تا ته څه ووایم چې بس همدغه عمره شاعري وشوه په دې 25 کاله کې جی څه لږه شاعري پاتې هم ده ځکه چې دا کتاب موږ لږ په تلوار را جوړ کړو جی په 2-3 ورځې کې لکه دا ټول کمپوزیشن او د دې هغه پروف ریډینګ او هغه ټولې مرحلې د پریس مرس نو دغه په 2-3 ورځې کې موږ کړو نو څه لږ ډېر کلام پاتې هم دی جی خو لکه بیا هم دور هغه نه دی چې یعنې یو بل کتاب دی جی پکار ده چې ستاینه وشي د محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا چې هغوی ستاسو دا کتاب چې کوم دی دا چاپ کړی دی او د دې سره سره هغوی د ډېرو شاعرانو کتابونه چاپ کړي دي نو تاسو د خیبر پښتونخوا محکمه ثقافت دې قدم ته په کوم نظر ګورئ چې څنګه دوی د خپل کوششونه جاري وساتي او که نه بالکل دا ډېر ښه تپوس وکړه عادل جان داسې ده چې د کلتور دا محکمه په دې صوبه کې د ډېر وخت نه کار کوي جی او دا موږ ګورو چې یاره داسې یو محکمه شته جی خو تر اوسه پورې لکه د دې متعلق موږ دا نه اورېدی چې ګنې په دې کچ باندې دا دوی دومره کتابونه چاپ کوي جی دا اوس په دې 2-3 کاله کې دا تیر جی جی 2-3 کاله کې دا لکه موږ دا ولیدل چې یاره دی یو اشتهار وکړي او بیا هغه شاعران خپل کمپوز کړي مسودې راوړي بیا د هغې یو خپل بورډ دی هغه بورډ هغه ټولې مسودې هغه چک کړي هغه وګوري جی او د هغې نه پس هغې کې بیا هغې سلیکشن وکړي هغه غوره کړي نو هغه کتابونه بیا چاپ کړي نو دا په دغه لږ وخت کې دا کار شوی دی زما به دا د کلتور د محکمې او د وخت چې کوم زمونږ حکومتي چارواکي دي نو هغې ته به زما دا خواسي چې دا یو ډېر ښه علمي او فرهنګي قدم دی نو پکار دی چې دا په مخ کې بوځي جی او ډیره ښه خبره ده چې هم دغه شان وشي خو تاسو او په دې کې یو خبره بل کوم ستاسو سوال نه مخکې کېږم په دې کې زموږ سره ډېر ښه شاعران او نثرنګاران او مسودې په تاخونو کې پرتې دي زړې شوي دي جی بالکل لکه د اندیش بابا د هغې شاعري لا نه ده چاپ جی نو دا او داسې په سوونو دي داسې مشران دي د هغې مسودې پاتې دي په کار دي چې دغه کلتور محکمې دا ډیوټي ده چې هغې دا ولټوي او هغه چاپ کړي او د ولس امانت دی چې ولس ته یې ورکړي او دا به تاسو جی په ګوته کړي دي دا خو وخت په وخت ګوره په دغه دې سیزونو باندې د شاعرانو او ادیبانو چې څومره محفلونه کېږي څومره غونډې کېږي نو هغه په خپلو پروګرامونو کې هم په دغه باندې خبره کوي او هغې په اخباري او رسالو په دغه رپورټونو کې هم دا خبرې کوي نو دوی د خبر دي داسې خبره نه چې نه دي خبر جی نیاز علي شاه صاحب تر اوسه پورې ستاسو کتاب په مارکیټ کې نشته د دې څه وجه کیدی شي یاره جی بس د ډېرو دغه نه مصروفیاتو نه دغه خبره ده چې زما کتاب نشته دا خبره ستا بالکل صحیح ده خو د شاعرۍ خبره کوي نو جی 22 کاله غالبا وشول چې زه خپله شاعري کوم خو دا ولی محمد به یو ستاسو په دغه سره او د نورو ملګرو شاکر احمد دی او سرخیلي صاحب او یوسف خان سرخیلي صاحب یادوم امزیب خان دی د دوی ټولو په مرسته باندې جی زه بس دلته راورسېدم د خپلو اوریدونکو سره دا او چې ستاسو نوم بیا ما ته چې هغه څه د هغوی ذکر دی ونه کړي
جی. خالد زمان بری صاحب خالد زمان بری صاحب خو مې جي بالکل د زړه سر دی خو ډېر یو دغه سړی دی جي جی او هسې خو ټول ارجګان چې مې دي د زړه سرونه دي خو دا یو څو کسان خو مې ډېر لکه ولی محمد بھائی یا تاسو ایم بي صاحب مبارک شاه صاحب جی جی دوی سره زه جي ډېر راغلم دلته زه کېنولم او دغه جی که نه تر اوسه پورې جی تاسو په یو ادبي ټولنه کې نه ناست شوي نه جي د بس دې- اودس مصروفیاتو وجه او نه ناز دا خبره ستا بالکل حقیقت دی جی نو مصروفیات ډیر زیات دي چې ټولنې لنی دي جی او جی او بس ته دې وجه مصروفیاتو بس نه ویتلی جی ښه جی انور مانیروال صاحب چې څنګه ووایي که نه چې مونږ خپل کتاب دوی دا کتاب چې کوم دی محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا چاپ کړی دی نو تاسو داسې کوشش کړی دی چې هغوی له خپله نه جی ما کوشش هم نه ده کړی دا به هم زه هسې دروغ وایم کوشش مې هم نه ده کړی بس اډو بس صرف لیکل مې کړي او په ځای مې پاتې شي جي انور صاحب د لنډ بحر غزل په اړه باندې به ستاسو سره خبرې اترې کوو خو زه وایم چې ستاسو یو بل کلام اورېدونکو ته وړاندې کړو کرن خانم ستاسو غزل ویلی دی قسم مې دی په خدای وي په خدای مې دې په قسم خدای مې دی قسم او ما سره بل په کوشت کې چې کوم دی نو د نازي اقبال کلام هم دی ستاسو چې کوم ویلی دی هغې ما ته جانان ووایه ستاسو کوم یو خوښ ته چې اورېدونکو ته وړاندې نو زما خو ټول خوښ دي جی بس چې کوم ستا خوښ هغه جی قدرمن اوریدونکو راځئ چې د کرن خان په आवाज باندې د انور مانیروال ښکلی کلام واورو او د هغې نه پس تاسو په درانه خدمت کې بیا هم راځو مزه کوي اشنا د زړګي سر یو ځل خو راته ووایه نن بیا د زړګي سر ارمانه ما او تا په جړاګانو زړه چولی ارمانه ما او تا په جړاګانو زړه چولی لږ وخانده چې اوچوي د دنیا د زړګي سر یو ځل خو راته ووایه نن بیا د زړګي سر جانانه ستا تصویر چې د دنیا د زړګي سر دی جانانه ستا تصویر چې د دنیا د زړګي سر دی په دې باندې چاودلی دی د چا د زړګي سر ستا حسن او زما شعر د یو بل متضاد دی ستا حسن او زما شعر د یو بل متضاد دی یو ستا د زړګي سر دی بل زما د زړګي سر دی ظاهره د هر چا د زړګي سر یم راته خاندي ظاهره د هر چا د زړګي سر یم راته خاندي هیڅ چا راته ونه وي په رښتیا د زړګي سر دا خلک به اوس د محبت سندرې وایي دا خلک به اوس د محبت سندرې وایي شاکر ورته ویلی وو پخوا د زړګي سر قدرمن اوریدونکو غزل او د ښاغلي اقبال شاکر صاحب او زه یم ستاسو کوربه سعید عادل او خپرونه ده دلبر د ننګیالو انور مانیروال صاحب د خپل کتاب ما ته جانان ووایه په هکله خپلو قدرمن اوریدونکو ته به څه ویل غواړئ یعنی کې ټایټل په حواله باندې بل د دې کتاب په دې بل سایډ باندې چې کوم دی نو نورو کتابونه چې محکمه ثقافت خیبر پښتونخوا چاپ کړي دي نو هغوی پې د خپل هغه مونوګرام چاپ کړی دی او په دې باندې چې ستاسو تصویر دی د دې په اړه باندې به تاسو څه وایي دا خو اوس په ریډیو مونږ دا خبره کوو اوس دا خو چې کوم اورېدونکي زمونږ اوري پکار چې د هغې لاس کې کتاب وي او بیا پې خبره کوو نو به بیا ډېره خو دا چې زه کم ملګرو چې یا دا کتاب کتلی او لوستلی نو د هغې دپاره به دا ووایو چې دا د دې دا ټایټل چې دی دا زمونږ د صوابۍ د خاور یو ډېر لوی هنرمند دی کمال بابا او هغه په پېښور کې د هغه خپل یو دفتر دی او هغه د دې ټولو دغه د سندرغاړو د کیسټو د کتابونو د ټایټلونه ډېر په دغه کې جوړوي دا ټایټل هم هغه جوړ کړی دی او د دې لکه چې زما په ذهن کې کومه خاکه وه کومه آیډیا وه نو دا هغه د هغې دغه په دې ټایټل کې راوستی دی دا داسې ده چې په دې کې دا څو کورکي دي جی په دې یو کورکي کې یو مرغۍ توره مرغۍ داسې خپه غوندې ناسته ده لکه هغه باران کې چې څنګه خپه ناسته باران والې ده توپان ځپلې ده او په کورکي کې چې هغه کوم ناسته ده هغې کې تیاره غوندې هم ده جی او په دغه کورکو کې بیا په یو کورکي کې رڼا ده نو زما لکه خپل خیال دا و چې دا مرغۍ چې ده دا علامت ده د ټول پښتون قام
لکه دا څومره ځپلې شوې ده، زورلې شوې ده او وهلې شوې ده، ټکولې شوې ده. جی او دا چې چا سره کتاب یې هغې دې ته ګوري نو په دې باندې پوه شي چې داسې دي. د ډېرو قدرمنو اوریدونکو په لاس کې به وي او وی به هم نو دا مرغۍ د دغه ځای نه وایي چې ما ته جانان ووایه، دا مرغۍ وي، دا مرغۍ وایي. او دا چې کوم کورکي کې رڼا ده نو دا هغه مترکي کامونه دي او هغه خلک دي، دا ورته وایي چې مهرباني وکړه ما ته جانان او ما ته جانان ووایه. ډېر ښه. د کمال بابا خیال ته او ستاسو د دومره فکر ته موږ سلامونه وړاندې کوو. انور مانیروال صاحب او د دې بل سایډ په اړه باندې مو نه ویل. دا بیک پاڼه چې ده نو په دې باندې تاسو سوال وکړه چې یاره دا په د نورو کتابونو چې کوم کلتور محکمې چاپ کړي دي نو په هغوی باندې د هغې مونوګرام یې د نشترحال او په دې زما تصویر یې لګولی دی. نو داسې وه چې مونږ په دې دغه کې زمونږ د نورالامین یوسفزۍ صاحب د هغې کتاب پکې هم و. نو مونږ به یو ځای به مونږ تلو، هغه هغې کوم انچارج و په دغه کلتور د محکمې، نو هغې سره زمونږ داسې یو ډېر ګپ جوړ شو او ډېرې ګپې شپې به هم لګولې او لکه هغه بیا مونږ باندې ډېر مین شه. نو دا بیا د هغې یو دغه راووت چې هغه وایي چې یاره بس زه دې باندې هغه چې سټی مې دا کمپوز کوو د ټایټل، نو وایي چې بس یاره دا نور چا دپاره دغه نه ستا به په دې باندې تصویر شي او مونوګرام به پرې نه چاپ. دا د هغوی د مینې هغه ثبوت دی. دا د مینې ثبوت دی. ډېر ښه، ډېره مننه. انور مانیروال صاحب او نیاز علي شاه صاحب یو څو مینهوالو یاد کړي یو لږ ساعت مخکې، نو که ستاسو خوښه وي هغه نومونه به پکې تاسو سره شامل وي. د ډاګی نجي اسد علي اسد او طلا محمد شباب صاحب تاسو ته سلامونه ویلي دي. د کوزي مانیری د کرم خیلو نه استراج خان امیر خان تاسو یاد کړي، تاسو ته سلامونه ویلي دي. د لختی چمنه مواد خان اسپندیار شهریار وحید او سید قیوم کاکاجي او شهاب تاسو سلامونه ډالې کړي دي. د کلابټ نجي ذاکر یوسفزي علم نور مبلغ او فضل رب امیر صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلامونه کړي دي او وایي چې ثناء الله را سره هم ناست دی. ډېره مننه ذاکر جان. د مرغوز نجي عاقل شاه باچا پجګل فجي صاحب او راشد سهیل ایډوکیټ صاحب اختر شیراز صاحب او مراد یوسفزي صاحب تاسو ته په دلو سلامونه را لېږلي دي. هرکلی درته ویلی دی. د زروبای نجي تاج بادر تاج اجمیر ګل افغان علي شیر راحیل او عزیز النبي تاسو ته ډېر ډېر سلامونه کړي دي او هرکلی درته ویلی دی. شاه منصور نجي صاحب جان اندلیب او مانیری نجي نیاز علي شاه او داود شاه صاحب یاد کړي یو. د سپرونو نجي طاهر عامر ننګیال او وړوکی حسان هم وی را سره دی. وقاص او نیاز علي خان او فضل واحد هم وی را سره دي. تاسو ته سلامونه را لېږلي دي. د پنجپیر نجي سردار علي سردار لالا او ظفر حیات رور یاد کړي یو. ټولو دواړو میلمنو ته زړه تله هرکلی وایو، ډېره مننې کوو. او کوزي مانیری نجي عایشه عادل او ماها خان سنان عادل او سجاول خان او بل د کوزي مانیری نجي اجاز الله یاد کړي یو. او چې دواړو میلمنو ته انور مانیروال صاحب ته او نیاز علي شاه صاحب ته په دلو سلامونه او ډېره مننې کوو او تاسو ته د زړه تله هرکلی ویلی دی. د دغه ټولو ملګرو ډېره مننه کوو. او د جلبای نجي جسیم احمد صاحب یاد کړي یو چې دواړو میلمنو ته د زړه تله هرکلی وایو، ډېره زیاته مننې کوو، هرکلی درته ویلی دی. جی انور مانیروال صاحب ډېر قدرمن اورېدونکي به ستاسو د کلام په تمه وي. جی کلام به ورته ووایو که نه؟ کلام خو بس ارشاد. د دې کتاب نه ورته وایي جي که نه به ورته وایي؟ د کتاب نه به وایم. د کتاب نه؟ د کتاب نه. ډېره مننه جي. قدرمن اورېدونکو انور مانیروال صاحب د کام کلم ثوابه مشر سکتر هم دی او د دوی کومې غونډې چې کېږي نو په هغې کې نورالامین یوسفزۍ صاحب، عزیز مانیروال صاحب، جان بادر لالا، تصور مانیروال صاحب دا نوموړي د دوی د ټولنې اهم غړي دي او دوی تقریبا 15 ورځې پس یا میاشت په دوی یو غونډه کېږي چې په هغې کې تنقیدي غونډې هم کېږي او دغسې د مخکتنو سلسلې هم روانې د دوی. جی دا به زه یو د لنډ بحر یو غزل به ووایم. جی ارشاد. هغې مطلب ده چې نیسي هغه خبره، نیسي هغه خبره، واه وړه خبره، واه ډېر ښه. نیسي هغه خبره، وړه خبره، ډېر ښه. او شي په هنر راټوله، شي په هنر راټوله، خوره وره خبره،
او زړګي هر څه چې وي زړګي هر څه چې وي کوم هغه خبره واه ډیر ښه او زړه کې مې پاتې شوله زړه کې مې پاتې شوله زړه کې مې و خبره واه ډیر ښه او خده چې ودې خندل خده چې ودې خندل د خولې وته خبره ډیر ښه او ووایه چوپولې سنه سشته خبره ډیر ښه او لې په لې ګرځه آشنا ختم شو زه واه ډیر ښه ختم شو زه خبره او انور يم پیژنمه انور يم پیژنمه کره کوټه خبره ډیر ښه ډیر زبردست او دا بل یو وړوکی غوندې نظم دی د پاغوندې فطرت دا زما 2 کلنه بچی دا نو زه وایم چې دا دغه یو پیغام نظام چې دا خپل مینوالو سره شریک کوم د هغې پاغونده نوم دی جي پاغونده ده ښه جي ښه ارشاد داسې ده چې زما ماشومه 2 کلنه بچی چې پاغونده نومیږي زما سره په خپله تته ژبه داسې خبرې کوي ډېر دا د لالا پیپی ده دا د بابا پاپی دی دا د بیبي صادر دی هغه زما ګوډای ده ډېر دا د لالا پیپی ده دا د بابا پاپی دی دا د بیبي صادر دی هغه زما ګوډای ده د دې ماشومې د فطرت نه قربان د چا چې سدي او د چا په نوم دی هغه سره یادوي او که د لالا پیپی بابا را واخلی نو پاغونده جاړي که د بابا پاپی بیبي را واخلی نو پاغونده جاړي داسې کټولو ماماګانو کاکاګانو زما د دې ګلغوټۍ داسې کټولو ماماګانو کاکاګانو زما د دې ګلغوټۍ په خپل اکتفا وکړه زما یې مال راکړه او ستا یې تاله درکړه نو بیا به چر یو انسان د بل انسان په وینو لاسونه نسره کوي ډېر ښه لاسونه نسره کوي ډېر ښه ښکلی پیغام دی پکې انور مانیروال صاحب قدرمنو اورېدونکو زموږ سره د ریډیو دلبر ثوابای اف ام 94 په کورکي کې ښاغلی نیازالي شاه باچا صاحب هم ناست دی د هغوی نه به هم کلام اورو نیازالي شاه صاحب قدرمن اورېدونکي به ستاسو د غزل غوښتنه هم کوي نو زه وایم چې د هغوی د غوښتنې به هم پوره شي جي انشاءالله داسې به کوو اول جي دا یو رباعي ده ارشاد راګیر کړی تا د حسن په جال زیمه ستا د سرو شونډو خندا ته خوشحال زیمه د منصور غوندې که غم په ما انبار شي یا په دار باندې ختل وي لیوال زیمه زه دا ستا په خوشحالو به څنګه خفه شم خو غماز سره چې خاندې ملال زیمه او نیازالي جلبیوال ستا وفا به ګوري خپنیولی دلته ځکه اټال زیمه او د دې جي بیا یو غزل دی کله چې ماته ستا یادونه راځي کله چې ماته ستا یادونه راځي والله د شپې که بیا خوبونه راځي کله چې ماته ستا یادونه راځي والله د شپې که بیا خوبونه راځي ته چې مسکا په مینا مینا کوې ته چې مسکا په مینا مینا کوې بیا خفنیم که تهمتونه راځي ستا د ښکلو سترګو ستا ښکلو سترګو کې ځلا چې وینم ستا ښکلو سترګو کې ځلا چې وینم زه پې خوشحال یم که غمونه راځي که یو صحت دی خیال نه وویستمه زړه کې زما به نور خیالونه راځي دا خپل ښایست غرور دی ونه لمسئ ځکه په ژوند کې ډېر باسونه راځي میا نیازالي جلبیوال تا که هیر کړو څنګه به بیا پتا بادونه راځي ډېر ښه انور مانیروال صاحب که ستاسو خوښه وي یو کال اړخته به لاړ شو السلام علیکم وعلیکم السلام جی روړجان خپله پیژنګلو را سره وکړه لږه خلیم پنجپیر نه جي خبرې کوم خلیم روډ د پنجپیر نه ستړي مشي درته وایو ډېره مهرباني ده راغلي مېلمنو ته پخیرالي وایي جي او تاسو ته جي ډېره مننه جي ډېره مننه او جي د مېلمنو نه همدا سوال دی جي چې په خپل اواز ته یو غزل ووایي جي غزل خو تازه درته ووایي او جي بل به راته ووایي
ښه جي ډېره مهرباني. نور سره دوی د ژوند او فن په اړه باندې څه پوښتنه لري؟ بس نوره دغه خو نه دا کوم او یو غزل یې راته ووایي جي. ټیک شو ووایو پې ښه جي. ښه جي ډېره مننه ډېره مننه. حلیم روډ د پنجپیر نه ستاسو د کلام غوښتنه یې وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل جی؟ خیر دی جی. رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی؟ نیر خبره کوم جی د جلبې نه. نیر؟ او جی هرکلی درته وایو جی. جلبې نه خبره کوم جی. هرکلی درته وایو ګلابه. ډېره مهرباني ډېره مننه یو جهان مننه. میلمنو له څه ډالۍ راوړې ده؟ میلمنو ته جی په خیرالي وایو جی او د خپل ماما ته بیا جی سپیشل په خیرالي وایو نیازریا او سیباز باچا ته. ډېره مننه جی ډېره مننه. او جی بدی ته وایي چې بس یو شعر د خشته غوندې وایي. یو شعر درته ووایي که پوره غزل؟ یو شعر ته جی د خشته غوندې شعر ته وایي جی بس ناوخته دی ټایم هم ناوخته دی. ښه جي یو شعر به راته ووایي ښه جي. او جی ډېره مهرباني. ډېره مننه ډېره مننه. امیر رور د جلبای نه ټلیفون کړی و چې یو شعر دی راته و یو شعر ورته ووایي چې د دوی د زړه دپاره یو شعر و یو شعر وایي ټایم ناوخته دی اوده کېږم وایي. ښه جي داسې به وکړو. دا جي یو رباعي ده. نه جي یو شعر یې ویلی دی. نو شعر زه څه پوهیم چې کم ځای نه دا کم د غزل یو شعر ورته ووایي جي. زه جنج به یوه ورځ تاسو کوڅې ته راولم د مینې ګل غوټۍ د زړه باغچې ته راولم. ډېر ښه جي. انور لالا تاسو ته هم یو زه خو ورته دا شعر ووایم چې دا خو انور دی چې چا هم زړه ساتلی نه دی. دا خو انور دی. دا خو انور دی چې چا هم زړه ساتلی نه دی. دا خو انور دی چې بیا هم د خلکو زړونه ساتي. ډېر ښه ډېر ښه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه له شهید عادل صاحب؟ خیر خیریت دی. رورجانه که خپله پېژنګلو دې راسره وکړه نو ما سره د ناس میلمانه او زه به هم په خپله ډېر خوشحاله شم او قدرمن اورېدونکي به هم ډېر خوشحاله شي. صحیح شي. زه جي د نبي خبرې کوم زروبۍ نه. زروبۍ نه ستړي مه شي درته وایو ګلابه. ډېره مننه جي. او انور مانیروال یو غزل وي ما ته جانان ووایه جي. جي دا دې موږ ته په ترنم کې وایي. او که نازي اقبال یې راته په ترنم کې ووایي نو څنګه به وي؟ هغه موږ اورېدلی دی جي څو ځله خو که ده ووایي نو زموږ به ارمان پوره شي. ښه جي ښه. همدغسې به وکړو جي. انور مانیروال صاحب وایي په ترنم کې راته غزل ووایي. عزیز النبي زموږ ډېر ګران او خوږ ملګری دی او دوی زمونږ هره خپرونه کې ګډون لري. ډېره مننه عزیز النبي روره. خوشحاله اوسې. خو خبره دا ده چې دغه غزل خو داسې ویلی شوی دی چې لکه زه به ونه ویلی شم هغسې. او زه په ترنم کې زه کله ترنم کوم په سټیج باندې ما په ترنم شعر نه دی ویلی. خو تا غوښتنه وکړه نو دغه نه یو بل غزل 2-3 شعرونه به په ترنم کې درته ووایم. ارشاد جي. اجازت دی؟ جی بالکل. سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی. سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی. دا زمونږ کور کلی. څه وشو چې غلی دی څه وشو چې غلی دی څه وشو چې غلی دی څه وشو چې غلی دی. دا د ټنګ ټکور کلی دا زمونږ کور کلی. دا د ټنګ ټکور کلی دا زمونږ کور کلی. داسې بې وفا سره داسې بې وفا سره داسې بې وفا سره داسې بې وفا سره نه کوم نور کلی.
دا زمونږ کور کلی نکو منور کلی دا زمونږ کور کلی صبر کان ورا زړه صبر کان ورا زړه صبر کان ورا زړه صبر کان ورا زړه نکیږي په زور کلی ډېر ښه دا زمونږ کور کلی سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی ډېر ښه السلام علیکم انور مانیروال صاحب د دې بعضو قدرمنو اورېدونکو د کال سوي د لیوانو خوب راتلو سره بیا تښتېدلی قدرمنو اورېدونکو راځئ چې د نازي اقبال په اواز باندې د انور مانیروال صاحب د ښکلی کلام واورو چې ما ته جانان ووایه قدرمنو اورېدونکو ډېر خوږ کلام دی ټول به په جمع باندې خوندونه او مزې واخلو او دې سره به موږ یو وړه شندمه هم واخلو قدرمنو اورېدونکو که تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ نو زموږ د ګرځنده شمېره ده 0-3-1-0-2-2-1-9 یعنې 0-311-022-17-94
زړه څه زیګر جانان بیل کړی دی زړه څه چې زیګر جانان بیل کړی دی ما نه پېښور جانان بیل کړی دی کوم پلشم کومه کوڅه وڅارم کوم پلشم کومه کوڅه وڅارم لاره او ګودر جانان بیل کړی دی یخ کلو منمه خو کېدی نشي یخ کلو منمه خو کېدی نشي ما نه د زړه سر جانان بیل کړی دی را چې د ټولو مخکې ښکل کړمه هر چا وي اختر جانان بیل کړی دی قدرمن اورېدونکو غزلو د ښاغلي اختر علي اختر صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه ده دلبر د رنګیالو ښاغلی انور مانیروال صاحب او ښاغلی نیاز علي شاه عرف باز باچا زموږ سره میلمانه دي که د دوی د ژوند او پن په اړه باندې تاسو څه قسم پوښتنې لرئ نو همدغه زموږ د ګرځنده شمېره ده او تاسو زموږ سره په دې کې نیغ په نیغه راتلی شي انور مانیروال صاحب د لنډ بحر په حواله باندې به هم خبرې اترې کوو خو د ډېرو مینهوالو مینې ډېرې په ګڼ شمېر کې را روانې دي نو زه وایم چې دا پکې لږ شریک کړو السلام علیکم السلام علیکم هلو جی ستاسو غږ راځي هلو بخښنه غواړم د هغوی د ګرځنده لیکه زموږ نه پرېوته السلام علیکم وعلیکم السلام عادل بھائی څنګه چلوي خیر خیریت دی ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی کاشف خبرې کوم دي کلاوټ نه کاشف وروره هرکلی درته وایو ډېره مننه دي جی دې راغلو مېلمنو ته هم دي هرکلی او تاسو ته هم ډېر ډېر سلامونه ډېره مننه د زړه رتل نه راته د زړه رتل نه مو مننه کوو ډېره مننه ډېره مننه دي زمونږ یو څو ملګري دي هغوی هم پروګرام اوري هغوی سلامونه هم کول د هغوی هم ډېره مننه جی یو سجاد دی یو ماجد دی معاذ دی حمزه دی دوی ته سلامونه کوو مونږ ډېره مننه او ستاسو سلامونه هغوی ته د هوا په چپو نیغ په نیغه ورسېدل او د میلمنو نه به څه قسم پوښتنې لري د دوی د ژوند او پن په اړه باندې ښکلي غزلونه دې راته ووایي جي ښکلي غزلونه او جي بلکل به درته وایي ښه ښه جي ښه ډېره مننه جي ډېره مننه کاشف ورور د کلابټ نه ووایي چې موږ ته د ښکلي کلامونه ووایي قدرمنو اورېدونکو کلامونه به ترې هم اورو خو ستاسو مینې ډېرې په ګڼ شمېر کې را روانې دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی د خپل ریډیو د اواز لږ په مزه کې روریا ریډیو خو ډېر لرې یم رورې ما سره خو زه دلته کشیلي لګېدلې وه ښه جي ما ډېر لرې نه یاد کړي یې رورې د کوم ځای نه جي ما خو تاسو ګلګت نه یاد کړي یې ګلګت نه ډېره مننه او جي ستړي مشي درته وایو خیر خیریت دی ډېر مهرباني سجاد روډ دی دا راته ووایه جي چې په ګلګت کې زموږ غږ څنګه اورېدی شي نو ستاسو خو اواز دلته کې نه راشي ما تقریبا 2:30 بجې جهانګیر صاحب سره خبره کړې وه ښه جي
نو بس دا خو بس ما ورته ما ټایم څه په باندې یو لیست ما ورته چې ګورم چې څنګه چلې کال مې کو ډېر وخت نه ترای کوم خجی زمون سره د ریډیو دلبر ثوابای په کورکی کې چې کوم دنه انور مانیروال صاحب دی او نیاز علي شاه صاحب دی دوی ته د څو ډالۍ به ورته وړاندې کې دواړه شاعران دي او د پښتو شاعري کوي او ما ته جانان ووایه د انور مانیروال صاحب کتاب دی او هم دغه دوی غزل هم دی نو د دوی نه به څه پوښتنه لري زه نه خو بس دا پوښتنه د سجی بس سیله د الله نور همت ورکړي چې دا خیانت کوي موږ د کلچر باره کې اخیخ غزل لیکي امين یوړو ته ډېر زموږ طرف او ډېر دوا سلامونه او تاسو ته 94 تیار زموږ طرف موږ ډېر لري جی ډېر زیاته مننه دا کله کوم ته یاد کړئ ډېر مننه تاسو غږ چې کوم دی هغه خبر جی بس زموږ طرف به دوا سلامونه دی او دې ته به انور څه به موږ دا وایو چې زموږ د پاره باسم د ښه شته کې لکه څنګه اوس غزل د کې دی راغلي دي د دې باره کې لکه موږ هم چې مزدار چې هغه کم سے کم داسې غزل دی چې زموږ د صحابه باره کې سستاینه غونډه شي چې مخکې پېښور ولا څنګه کنه مانو خسته خارونه شته چې دا څنګه کې چاربې دي چې دا څنګه کې غزل چې زموږ د علاقې په څلونه کې پاره شته روزانه ثوابای خو ثوابای ده کنه زما د هر د ثوابای خو خده داسې بلا نظمونه او سندري ویلي شوی دي جی ډېر مهرباني ډېر زیاته مننه چې تاسو یو جهان مننه کوو چې تاسو موږ ته د ګلګت نه د ګرځیده په لار باندې زموږ په خبرونه کې تاسو ګډون کو تاسو یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام عادل څنګه لواله خیر خیریت رور می سوک ته د کم ځای نه دی اجي خبره کومه کامرې نه ساجد د کمرې نه په خیر علي راته وای رور جانه مهرباني جی طبیعت مخه جی خیر خیریت ته قدرمنو ملمنو لري سره ډالۍ راوړی ده بس ورنده خو یې سلام وړاندې کوم وعلیکم السلام خیر علي او د انور مانیروال صاحب شاعري خو ما اورېدلې ده لږه ډېره جی خو یې سره زما ملاقات نه شو جی او شاعري ماشاءالله ښکلې ده متاثر یم ته ډېره زیاته مننه جی انور مانیروال صاحب ته او دوی ته چې کوم دی نو که ستاسو اجازه وي غزل به ورته وړاندې کړو ارشاد ستاسو خپل غزل له ساجد رور او جی خپل لږ ډېر کوشش مې کړی دی ارشاد غېږه چې تو کړې ستا د یاده مې زړه کلکه ده حسن د نایاب دی که مې مینه نادیده کړه واه ډېر ما مې خپل دښمن ته هم په دروند نظر کتلي دي ما مې خپل دښمن ته هم په دروند نظر کتلي دي هر څوک نظر کې زما مرتبه سپکه ده ډېر زبردست او ځان مې د الفت پناه کردو کې بلد کړی دی لاره مې په زړه کې د جانان ویستلې ځکه ده ډېر زبردست او وګوره انسان لوی منزل د پاسمان کې دی رب درله درکړې د منزل د پاره ځمکه ده ډېر ښکلی او مینه پښتنه مې فولادي ګزار په سر نیسي هر څوک صورت کې که د ګلو نه نازکه ده ډېر ښه او شعر رانه هېره شو جی بخښنه غواړم ټایم ضایع کېږي ستاسو او مونږ اوږې تږي پکې واک د زرې نه لرو څه وشو که خاوره مو د سرو سپینو نه ډکه ده ډېر ښه مونږ اوږې تږي پکې واک د زرې نه لرو څه وشو که خاوره مو د سرو سپینو نه ډکه ده ډېر ښه کوشش ته جي ډېر ښه ګلابه وینم چې رښتیا ده که نظر مې الټه شوی دی وینم که رښتیا دي که نظر مې الټه شوی دی پیغله د دې دور دنګه شوې ده هلکه ده
ډېر ښه. ډېر ښکلی ډېر ښه. او غم کې د حالاتو خپل ضمیر را ایثار کړی یم. لاره چې د کور رانه ساجده بېداره کړه. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ساجده وروره، ډېر زبردست، ډېر ښکلی. ډېره مننه. بس دا لږ ډېر کوشش مو کړی دی جي، نو ما چې دی ورته لږ تنقیدي نظر باندې وګوري که څه غلطیان وي اوس لږ چل زده کوو د شاعرۍ. ښه دی جي، غزل هم ډېر ښه دی او ډېر ښه فکر دی او ډېره زیاته مننه مو کوو ساجد ورور چې تاسو زموږ سره د ګرځنده په لار باندې رالی او موږ سره خپله شاعري شریکه کړه او ډېره ښه معیاري شاعري تاسو زموږ سره ګډه کړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه جی؟ خیر ته خیریت دی؟ خیر خیریت ته جي. خپله پېژنګلو که مو را سره وکړن ډېر به خوشحاله شو. د ګډون نه ظاهر محمد خبرې کوم، ډېر وکړي نه. ظاهر محمد صاحب هرکلی درته وایو. خدای دې وبخښي. خیر دی؟ خیر دی جي. مېلمنو لرې څه ډالۍ راوړې ده؟ مېلمنو ما خو نه دی جي ته ښکار راتلی یم، که ښکار مې وکړو نو تا له به راړم وم. صحیح شوه. ښکار وکړئ او موږ له پکې برخه وکړئ. یو جهان مننه. ظاهر محمد صاحب ګدون ته ښکار له تللی دی او ښکار چې وکړي نو انور مادروال صاحب او نیاز علي شاه صاحب هم به مېلمانه کوي. ډېر خوند. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی؟ ریان خبرې کوم، صحابه نه. ریان د هرکلی درته وایي رور جانه. مهرباني. مېلمنو له مو څه ډالۍ راوړې ده؟ بس جي دی او ډېر ګران ځوانې دي راغلي سټوډیو ته، ډېر دوی ته هرکلی وایي. ډېره مننه. انور صاحب د دواړو ځایوان نه دا دغه چې لکه دا شعر دی څنګه جوړېږي، که بنده څومره کوشش وکړي نه جوړېږي، دا کم وخت کې په دې هکله باندې رحمان بابا وایي که نه، هغه شعر رانه د هغوی یېرېږي خو ای رحمانه د بلبلو ژبه زده که، پس له هغې په صفت د ګلندام شه. او دغه ځای کې ایوب صابر صاحب ولا بل شان جواب ورکړی دی چې شاعري که الهامي کیفیت نه وی د جهان واړه لمبه شاعرانو. یو جهان مننه ستاسو د کال کولو او یقینا چې تاسو به زما په دې دوو د رحمان بابا او د ایوب صابر صاحب پر دوو شعرونو باندې به تاسو خپل جواب موندوي. انور مانیروال صاحب لکه څنګه چې نورې ټولنې لکه هیواد ادبي تړون شه یا نورې شوې داسې دوی مخکتنې کوي او قامي روز لمانځي، نو تاسو خپل ټولنه چې کومه ده کام کلم ثوابی، نو تاسو داسې قامي ورځ لمانځئ جي یا داسې مخکتنې مشاعرې کوئ جي؟ منګه خو لکه څنګه چې د ټوله صوبه کې کومې ټولنې دي او د هغوی د کار او زیار نه موږ خبرېږو، او اوس خو د دې موبایل نټ په ذریعه باندې ډېر زیات خلک خبرېږي د دغه خبرو نه. نو په دغه کې دا ده چې ټولې ټولنې د ستاینې وړ دي او ټول په خپل خپل ځای باندې ډېر کار کوي. په صوابۍ کې بیا ډېر کار تیز شوی دی او ډېر ښه شوی دی، ډېر ښه روان دی. په دغه کې د هېواد ادبي تړون ذکر تا وکړ، ډېر زبردست کار کوي، ډېر ښه تکړه تکړه ملګري دي پکې او ډېر ښه کار یې روان کړی. داسې نور هم بلا ټولنې دي، دغه جلبای او مانکای طرف ته جان یوسفزي دي، دا ملګري دي. داسې د شوي طرف ته فضل محمود زیاد دي او ترکاره شکایت طرف ته شباب صاحب دي او فرمان ترکوال دي، دا ملګري. د ټول ډېر په خپل خپل ځای باندې ډېر ښه کار روان کړی، ډېر ښه کار کوي. زموږ چې کومه ټولنه د کام کلم صوابی، نو دا هم د 13-15 کالو راهسې ډېر ښه کار کوي، ډېر مشاعرې، مخکتنې، سیمینارونه، دا ټول څیزونه کوي. او د کوم ورځې چې تاسو وایي د پښتو ژبې ورځ او عالمي کومې ورځې دي، په دغه کې یو د یوم مزدور یو ورځ کېږي. دغه د مزدور تنظیم، دلته کې مزدور یو تنظیم د هغې سره د کام کلم اټیچمنټ دی او دغه دی ورسره د ډېر وخت نه. نو د هغې چې څه پروګرام یې نو کام کلم په مرسته باندې کوي، د هر یوم مزدور چې نو په هغې باندې یو ښه درنه مشاعره کوي. دغې سره سره بیا هغې چې دی نو د مزدور په حواله چې څومره شاعري شوې دا په لومبي ځل په پښتو ادب کې وشو، دغه کار کام کلم ته سپارلو، په کام کلم ملګرو بیا ما ته دغه سپارلو. نو په هغې چې څومره شاعري شوې وه هغه راټولول او هغه چاپ کول، نو دا موږ ته سپارل شو. نو په دغه سلسله کې 2 کتابونه لکه موږ چاپ کړي دي. یو د تا ته سلام مزدوره، چې دا تا ته سلام مزدوره دا مصره د خیر محمد رئیس صاحب زموږ ډېر خوږ
ملګری دی او ډېر ښه شاعر دی. دا د هغه مصره وه او دغه نظم هم په دې کتاب کې شامل دی. نو دا یو دغه کتاب و. بل دویم کتاب اوس مونږ چاپ کړی او 15 میاشتې مخکې هغه مارکیټ ته راغلی، تا ته انعام مزدوره. یو تا ته سلام مزدوره، بل تا ته انعام مزدوره. جی او د دې نه علاوه چې کوم دی په مزدور باندې صرف زمونږ پوهانو چې کوم دنه نظمونه نه دي لیکلي، نثر پې هم لیکلی شوی دی. نو د هغې دپاره تاسو هلې ځلې کړي دي، راټول کړي هم دي؟ اوس زه لکه په راروان دغه کې چې کوم بیا دوی ته دغه میلاو شي او بیا په دې باندې خبره وشي، نو زه غواړم چې بیا په نثر کې ډېر کار شوی دی، په مزدور باندې ډېر لیکل شوي دي، ډېرې څېړنې شوي دي که نه. نو په دغه کې بیا راروان وخت کې زه غواړم چې په نثري لیکونه راجمع کړو، هغه چاپ کړو، محفوظ کړو د دې خپل ځوان کول لپاره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عالم بھائی، خیام مانیروال خبرې کوم د باره مانیروال. خیام مانیروال صاحب ستړي مشي درته وایو. ډېره مهرباني. زه د خپل طرف نه راغلو مېلمنو ته انور مانیروال صاحب ته او بعض ته خیرالي وایم او ورکړې ډېره مننه. ستاسو هم مننه کوو چې په دې نیمه شپه کې زمونږ قدرمنو اورېدونکو مېلمنو سره نیغ په نیغه رالي او دوی ته هم په خیرالي ووایو. او انور مانیروال صاحب د هغوی په کتاب ما ته جانان وایه باندې ډېره مبارکي ورکوو. زه خو تر میلاو شوی نه یم او ستاسو ریډیو په توسط مبارکي ورکوو. ډېره مننه. خیام وروره نور څه پوښتنه لرې د مېلمنو نه؟ بس د دوی دپاره یو 2 شعرونه دي زما د غزل. ارشاد 2 شعرونه سیوا مزخر وریا. وخت د دې خبرې جواب را نه کړلو ماله، وخت د دې خبرې جواب را نه کړلو ماله، چې زه څه یم هغه د بدري جماله. ډېر ښه. او د فرهاد د مینې قدر را معلوم شو. د فرهاد د مینې قدر را معلوم شو چې غر پسې راواغسته کوباله. واه ډېر ښه. ډېره مننه خیام مانیروال صاحب. قدرمنو اورېدونکو، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه، ستاسو احترامات ډېر په ګڼ شمېر کې را روان دي. انور مانیروال صاحب څو مینهوالو لږ ساعت مخکې یاد کړي وو، نو که ستاسو خوښه د نومونه به پکې د هغوی شامل کړو. عدنان رور د شاه منصور نه یاد کړی وو، تاسو ټولو ته هرکلی ویلی دی، سلامونه یې راته ویلي دي. او خالد رور د سیرای نه یاد کړي وو، مانیری سیرای نه، وایي دواړو مېلمنو ته هرکلی وایو، ډېره ستاینه یې کړې ده د خپرونې. سعید زاده سعید د پېښور نه یاد کړي وو، وایي دواړو مېلمنو ته د زړه له تله هرکلی وایم او ډېره مننه یې کوم. ماسټر فضل هادي صاحب د کوزي مانیری نه یاد کړي وو، وایي انور مانیروال صاحب ته او نیاز علي شاه باچا ته هرکلی وایو. مننه. خیر محمد راهي صاحب د شاه منصور نه یاد کړي وو، وایي خپل دروند او خوږ کشر انور مانیروال ته او نیاز علي شاه باچا ته وایي د زړه له تله هرکلی وایو. ډېره مننه راهي صاحب. انتظار مانیروال او ګوګل جان د کوزي مانیری نه یاد کړي وو، دواړو مشرانو ته د پښتو ادب د ګلونو ته وایي د زړه له تله هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه یې کوو چې په دې نیمه شپه کې راډیو دلبر ته راغلي دي او موږ سره مخامخ دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انور مانیروال صاحب، تاسو د خپلې ټولنې خبره کوله دي او هغې کې بیا دمې وخت راغی، نو تاسو په دغه کې یو خبره بس ما نه پاتې شوه د په دې ادبي ټولنو کې او د شاعرانو کې دا دغه چې دوی دا کتاب چاپ شي که نه، جی نو دې ته ډېر زیات خوشحالېږي او بیا د دې د مخکتنې کېږي. هغه سمه یو میله یې داسې لګېدلي او هغه د کتاب خالق چې هغه بس لکه داسې د واده زلمی جی بالکل خوشحاله یې او که نه، جی هغه ورځ یې نوې جامې جوړې کړي او ځان یې ښه سیټ کړي او خوشحاله راشي او د ټولو خلکو سترګې ومې ورته په هغه ورځ باندې. جی ځکه چې د پلانکي د کتاب مخکتنه نو خلک راشي نو بس هغه د نظرونو مرکز یي که نه، نو هغه ډېر خوشحاله. نو په دغه سلسله کې لکه مونږ کام کلم صوابه د کتابونو مخکتنې کړي دي او داسې مخکتنې هم کړي چې هغه سمې جلسې جی په هغې کې په سوونو خلک موږ راغواړو، د ژوند د مختلفو اړخونو نه خلک راغواړو، صرف شاعران ادیبان نه، پروفیسران، ډاکټران، انجینران، وکیلان که نه، ځوانان، سټوډنټان، طالب علمان، دا ټول مختلف دغه نه راغواړو او د هغې فایده دی
چې لکه دغه محفل ته راشي نو په هغې کې د سکالران راغلي جی. او پوهان راغلي، د هغې هغه خبرې اترې هغې واوري، نو د هغې نه چې ځي نو ځان سره څه پیغام یا څه اوسي. په دغه مخکتنو سلسله کې موږ د پروفیسر انوري جان صاحب چې هغه زموږ د کام کلم صحابه یو ډېر فعال مشر و، د هغې د کتاب د ډوډۍ ګلونه د هغې مخکتنه موږ کړې وه. د نورالامین یوسفزۍ صاحب د افسانو د 2-3 کتابونو ډډې ونې او لینک روډ او د آسونو باچایي د دې کتابونو مخکتنې موږ کړي دي. دغسې موږ د تصور مانیروال د کتابونو د حسرتونو سلي او د زما غزل جانانه د دې کتابونو مخکتنې شوي دي. داسې د عزیز مانیروال د کتاب د لیونی ګرځه او داسې د خیر محمد راهي صاحب چې زموږ ډېر خوږژبه شاعر دی، علم لاس د مینې ورکي دا کتاب. نو د دې ټولو کتابونو موږ مخکتنې کړي دي او په هغې کې موږ ډېر خلک راوښتي او ډېر ښکلي د هغې ریکارډ هم شته، دغه شته او خلکو ډېره خوښي کړي ده او ډېر څه ترې نه وړي ځان سره. جی یقینا چې موږ څومره کالونه واغستل خپل مینوال هم ځان سره شریک کړل، هغوی دواړو میلمنو نه ستاسو نه د اورېدو تمه لرلې ده. جی نو خپلو اورېدونکو ته به نیازعلي شاه باچا صاحب څه ډالۍ وړاندې کوئ؟ چې دا یو رباعي ده. جی ارشاد. د دوکې او درغلۍ به څه ژوندون وي، د دوکې او درغلۍ به څه ژوندون وي، رښتیا وایه په رښتیاو سره سکون وي. ډېر ښه. او ډېر حیران یمه رښتیا وینا څوک نه کړي، ډېر حیران یمه رښتیا وینا څوک نه کړي. د دروغو په حالاتو ټول زبون وي، نه شک نه معشوقه جوړ رښتیا وایي. ځکه دواړه د یو بل نه زړه چاودون وي. او نیازعلي به څنګه رښتیا وینا اوس واوري، جلبي والا د رښتیاو سره بیلتون وي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر. چې بیا غزل دی ارشاد. زه د هر چا په بیان ښه پوهېږم، زه د هر چا په بیان ښه پوهېږم، افسوس دا ستا په ایمان نه پوهېږم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. خبره یو کړي خو ولونه یې ډېر وي، خبره یو کړي خو ولونه یې ډېر وي، والله په داسې زبان ښه پوهېږم، افسوس دا ستا په ایمان نه پوهېږم. دا ستا خندا او د لباس خبرې، دا ستا خندا او د لباس خبرې، زه خو په داسې جانان ښه پوهېږم. خبره یو تکړي او ګوري بل ته، خبره یو تکړي او ګوري بل ته، په بې حیا او شیطان ښه پوهېږم. ډېر ښه ډېر ښه. زه خو ګیله د خپل نصیب نه کوم، ګنې په سود او په زیان ښه پوهېږم. ډېر ښه. او میاں نیازعلي ډېرې سختۍ ولیدې، ځکه په هر یو انسان ښه پوهېږم. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره زیاته مننه. نیازعلي شاه باچا صاحب دا به راته ووایي چې د دې نه پس خو به ټولنو سره ناسته پاسته کوئ که نه؟ راځو به تاسو سره به راځو. زمونږ په ثوابای ضلع کې چې کوم دی نو تقریبا 14 ټولنې دي. نو پکار دا ده چې خامخا یوې نه یوې ټولنې سره ستاسو تړون وي. نو بیا داسې لکه څنګه چې انور مانیروال صاحب د کومو کتابونو مخکتنې یادې کړې یا داسې کتابونه چاپ کېږي، نو په هغې کې به ستاسو خیالات احساسات چې کوم دی او پکې ضرور شاملېږي. ټیک شو جی ټیک شو. جی انور مانیروال صاحب خپلو اورېدونکو ته به نظم ډالۍ کوئ که غزل؟ زه به یو غزل څو شعرونه ووایم. د مطلب ده چې باچا صاحب مطلب ده چې نه په دعا نه په دوا چلیږي، نه په دعا نه په دعا نه په دوا چلیږي، مینه د زړونو په رضا چلیږي. ډېر ښه. بیا ووایي دا مطلب. نه په دعا نه په دوا چلیږي، مینه د زړونو په رضا چلیږي. ډېر ښه. او نه محبت د تدبیرونو کار دی، نه محبت د تدبیرونو کار دی، نه پکې دم د مسیحا چلیږي. ډېر ښه. او تر هغې ورد به دې د نوم کومه، تر هغې ورد به دې د نوم کومه، چې مې تر څو وجود کې سا چلیږي. ډېر ښه ډېر ښه. او نهر ماړه لا ماړه کړه، نهر ماړه لا ماړه کړه، دلته صدارنګې هوا چلیږي. ډېر ښه. او زما دماغ زما قضا لټوي، زما دماغ زما قضا لټوي، زما ګولای دی او په ما چلیږي. ډېر ښه
ډېر ښه. زما دماغ زما قضا لټوي، زما ګولای دی او په ما چلیږي، او د ښکلو ناز به درته څه ستایمه. واه د ښکلو د ناز ښکلو ناز به درته څه ستایمه، هم یې روا هم ناروا چلیږي. ډېر ښه. او زمونږ په وینو آباد شوی وطن، زمونږ په وینو آباد شوی وطن، نه پکې ستا او نه زما چلیږي. ډېر ښه. او چرته ماڼی چرته کچه کورونه، چرته ماڼی چرته ماڼی چرته کچه کورونه، انوره دا هم پکې دا چلیږي. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپله پېژنګلو را سره وکړه ورور جانه. جی زه خورشید خبرې کوم د کونډې نه. خورشید وروره ستړي مه شي درته وایو. ډېره مننه جي، زه خپلو درنو خلکو مېلمنو ته هرکلی وایم. ډېره مننه جی. او سلامونه او تاسو سپیشل دعا سلام. ډېره مننه. وعلیکم السلام. پوره سټاف ته چې کوم دی پوره ټولو همکارو ته ستا سلامونه ورسېدل. ډېر خوندور پروګرام دی ستاسو جي. ډېره مننه. او مېلمنو لرې څه ډالۍ راوړې ده؟ نو جي ما سره خو یو شعر دی، خو زما خپل نه دی جي. نه تاسو اکثر خورشید وایي یو شعر وایي بیا پوره غزل وایي، نو یو شعر دی که پوره غزل دی؟ نه دا خو جي پوره غزل دی جي. ښه جي ښه. ارشاد خو زر در بیا وایم خیر دی. ارشاد زر درې ووایي جي. جي وایي په دنیا چې څوک نازېږي بېوقوف دی نه پوهېږي. ډېر ښه. په دنیا چې څوک نازېږي بېوقوف دی نه پوهېږي. جي دا چې څه په دنیا ښکاري یوه ورځ به پناه کېږي. نو ډېر ښه. وایي د هر چا خپله برخه نه کمیږي نه زیاتېږي. ډېر ښه. د چا کډې ګوړ ته لاړې چا بار کړې څوک بارېږي. ډېر ښه. وایي چې ځواني په تېرېدو شي سر کې تور ویښته سپینېږي، سبایي شي بېګایي شي څوک زړېږي څوک ځوانېږي. ډېر ښه. نن ژړا سبا خندا ده، نن خندا سبا جړېږي. د دولت عزت وانخلې چې هم تللی شي هم پټېږي. ډېر ښه. د اخلاقو عزت واخله چې نه تللی شي نه روکېږي. ډېر ښه ډېر ښه. وایي عاجزي واخله عمره چې سخت زړه پرې اوبه کېږي. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه جي. ډېره مننه جي. ډېره زیاته مننه. یو جهان مننه. قدرمنو اورېدونکو زموږ د ګرځنده شمېره ده 03 یعنې 0311 022 1794. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ثناء الله ټیلر خبرې کوي د مارغوز نه جي. ثناء الله هرکلی درته وایو ورور جانه. ډېره مننه جي. راغلو مېلمنو ته سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي. څنګه حال ښه جي؟ خیر دی. بس جي مونږ یو سلام در باندې جوړ دي نه وخت خو مې یاد کړی او که نه سلام لازمي و. زما جي په خوږ استاد جي باندې زما سلام ښه جي. خوږ استاز نوم دی جي؟ علمنور صاحب جي. ښه جي ښه. علمنور صاحب ته ستاسو سلامونه ورسېدل. ډېره مننه جي. ډېره مننه. تاسو هم سلام ښه جي. ډېره ډېره مننه. مېلمنو نه به څه پوښتنه کې؟ مېلمنو نه بس جي دکه اورو که نه جي بس پوښتنه دکه ټولې پوښتنې دي دی چې مونږ ته د خپل دغه څه وایي که نه. جي ډېره زیاته مننه. ثناء الله وروره ډېره مننه کوو موږ ستاسو چې تاسو زموږ سره د ګرځنده په لار رالې او مېلمنو ته هم سلامونه ووایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی رور خپله پېژنګلو را سره لږه وکړه. زه د مینې نه قریش خبرې کوم جي. قریش وروره ستړي مه شي درته وایو. ډېره مهرباني جي. زه د خپلو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. دا یو غزل و جي د نوید جان صاحب. جی ارشاد. هلو بخښنه غواړم ستاسو کرښه زموږ نه کټ شوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیرعلی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زه ظاهر استاد د ټولګي نه خبرې کوم. جی ظاهر استاد هرکلی درته وایو. ډېره مننه مو کوو. قدر وکړه د راتلونکو مېلمنو له د راغلي مېلمنو ته د زړه د تل نه په خیرالې وایم. ډېره مننه. یو خو زموږ کلیوال دی د جلبۍ. جی جی. دا بل هم زموږ ورور دی. جی انور مادروال صاحب او نیاز علي شاه باچا صاحب. د دوی ډېر قدر کوم چې دوی قیمتي وخت کې دی او د 94 نه راغلي دي او بیا نیمه شپه کې راغلي دي که نه؟ نور دې خیریت دی؟ شکر الحمدلله. ډېره زیاته مننه ظاهر استاد ستاسو د زنګ وهلو موږ سره په خپرونه کې د ګډون کولو. یو جهان مننه.
السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. بخښنه غواړم ستاسو غږ نه راتلو زموږ لپاره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه حال دی؟ خیر دی جي، د الله احسان دی. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ انعام الرحمن خبرې کوم جی. انعام الرحمن انعام صاحب د مانیرای نه. او جی او تاسو هرکلی درته وایو او ډېره مننه مو کوو انعام الرحمن انعام صاحب. انعام الرحمن انعام صاحب زموږ ډېر خوږ مشر دی او زموږ سره د کربلا کومې مشاعرې چې مونږ کولې نیاز علي شاه صاحب او انور مانیروال صاحب زموږ سره په دې مکمل ګډون کړی دی. انور صاحب ته او جی باچا صاحب ډېر سلام کوم. ډېره مننه جی. ډېره مننه. اوس وخت لږ دی نو بس هم که نور کارګران تاسو ته کار کوي ډېره زیاته مننه. ما خو هم دغه وی چې تاسو لږ وختي راغلی وئ زموږ سره د ګرځنده په لار نو موږ به ستاسو نه خامخا کلام اورېدو، خو د وخت کمی دی او نور ملګري به راځي. او څنګه چې زما د ډېر وخت نه دا خواهش و چې زموږ سره د ریډیو دلبر صوابی په دې کورکي کې انور مانیروال صاحب او زموږ بل درون خوږ مشر نیاز علي شاه باچا صاحب موږ ته مخامخ کښېني او د هغوی نه پوښتنې وکړو. نو دغسې به د ډېرو مینوالو خواهش وي چې د خپل استاز نه پوښتنې وکړي. السلام علیکم. رور جانه غږ دې راځي خو ډېر په مزه باندې راځي، لږ اواز دې تیز که. هرکلی درته وایو خپله پېژنګلو را سره وکړئ. اکرام الله د کلابټ نه ستړي مشي درته وایو رور جانه. ډېره مننه. بالکل خیر خیریت دی او ستاسو د کال کولو اکرام الله وروره یو جهان مننه. ډېره مننه مو کوو چې زموږ سره د ګرځنده په لار باندې تاسو په دې خپرونه کې ګډون وکړو. انور مانیروال صاحب جی څنګه چې دې نه مخکې ملګرو ووایي چې موږ ته د خپل کلامونه وړاندې کړي، نو څه مو خیال دی جي؟ نو زه خو وایم چې دې یو نظم دی چې زه دا خپلو مینهوالو سره شریکم. مختصر لنډ نظم دی. خیر دی جي د دې عنوان دی کیفیت. او دې کې داسې ذکر هم دی لکه اوس د ژمي موسم دی سړزي ده، نو په دې کې داسې خبرې دي. نو ځکه د دسمبر یخني د شونډې او لاسونه رپي. د دسمبر یخني ده د دسمبر یخني د شونډې او لاسونه رپي. خپله بړستن مې د خپل ځانه راتاو کړې ناست یم. د چایو ډکه پیاله یې مخې ته په میز پرته ده. ترې په مزه مزه یو ګوټ کومه خوند ترې اخلم. ډېر ښه. او د فکر ټال مې زنګوي را له جوټې راکوي. کله په څه او کله څه باندې سوچونه کوم. د ژوند په ډېرو ګوټ پیرونو باندې وګرځېدم. د ژوند په ډېرو ګوټ پیرونو باندې وګرځېدم. څه په حالاتو کې رنځونه څه رنځونه سر کې. د خپل شناخت فکر هم واخیسته مساوي شومه. د خپل وطن کنډر کنډر تصویر هم وزورلم. خو چې کله ستا د مینې باب ته راغلم وبوږنېدم. چې کله ستا د مینې باب ته راغلم وبوږنېدم. نری خوله مې په تندي باندې راماته شوله. خپله بړستن مې د خپل ځان لرې وغورځوله. خپله بړستن مې د خپل ځان لرې وغورځوله. د خپل کمیس تڼۍ مې ټولې په تلوار پرانستې. دواړه تنبې مې د کوټې لرې کړې بار ووتم. یخه یخنۍ کې د سلې باران ته ودرېدمه. زما د زړه نه او ځیګر نه سرې لمبې پورته شوې. زما د زړه نه او ځیګر نه سرې لمبې پورته شوې. د یخ منګي نه مې کنډول اوبه په غړپ وڅکلې. د بې پتای او خودسرای فکر د یاره ماته. د بې پتای او خودسرای فکر د یاره ماته په دسمبر کې د اګست تماشې جوړې کړلې. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه انور مانیروال صاحب. قدرمن اورېدونکو تاسو د انور مانیروال صاحب نه ډېر ښکلی او خوندور کلام چې سرلیکې و کیفیت. اوس په ده په تلو تلو کې به د نیاز علي شاه باچا اور په باز باچا نه ښکلی کلام واورو. قدرمن اورېدونکو راځئ چې د باز باچا صاحب نه کلام واورو. دا سید عادل صاحب د کوم چې دا موز یو ذره ناراستۍ دپاره مې دا یو دغه کړی ارشاد په ترنم کې ورته ووایي جي. ګوره بانې مو جوړو ځان دپاره ګوره بانې مو جوړو ځان دپاره هر یو اذان وي مسلمان دپاره. او چې اذان وشي بیا بانې مه کوه.
د کیسمار په شان کیسې مه کوه لکه شیطان غوندې نخرې مه کوه رب نه کړه سوال عربستان دپاره او هر یو اذان وي مسلمان دپاره چې اذان وشي هر یو کار پرېږده د دې دنیا واړه روزګار پرېږده او هر نشه په خپل اقرار پرېږده دا به شي ښه د هر یو ځوان دپاره او هر یو اذان وي مسلمان دپاره روره مانځه کې چې سستي ونه کړې ته د ګمراه سره سیالي ونه کړې لکه بلماس چې بلمازي ونه کړې دعا کوه د پاکستان دپاره او هر یو اذان وي مسلمان دپاره ته چې په هر ځای کې نعتونه اورې د جلبیوال میا اوازونه اورې په نیازلي رنگ رنگ باسونه اورې دا د ثواب شي ټول جهان دپاره او هر یو اذان وي مسلمان دپاره ډېر ښه باچا صاحب د خپرونې اخري شیبې دي او دغه د شاعري مومن خبره چې د وخت په تندیره ته هم 12 بجاو شوې په تلو تلو کې به خپلو قدرمنو اورېدونکو له خپل د مینې محبت څه پیغام ورکول غواړي جی پیغام خو مې دا چې هر مسلمان ولګي او داسې خوی ځان کې پیدا کړي چې یو بل مسلمان هغه ته رانږدې شي بلکې ځان نه لرې نه کړي هغه د مسلمانۍ یو شان دی یو اوچتوالی دی او لکه هغه به څه انسان وي چې د هغه تندی تریو وي او په تریو تندي د بل مسلمان سره میلاو شي نو د هغې نه خوند وي او نه مزه او هم په دې سره زه رخصت اخلم والسلام ډیره زیاته مننه دا قدرمنو اورېدونکو زموږ سره نننی میلمه ښاغلی نیازعلي شاه د جلبای عرفي باز باچا چې تاسو ته خوندور کلامونه او د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې تاسو ډېرې خوږې خبرې واورېدې انور مانیروال صاحب د خپل یو کلام ورته ووایي د کلام نه پس خپلو اورېدونکو له به خپل خوږ پیغام ورکوئ د شعرونه به ووایم چې د روح په لالهزار باندې خواره وي ځینې خلک د روح په لالهزار باندې خواره وي ځینې خلک د روح په لالهزار باندې خواره وي ځینې خلک او جانانه د خپل ځانه هم خواږه وي ځینې خلک جی ډېر ښه او حیران یم په دې چې ساه یې ولې نه بندېږي حیران یم په دې چې ساه یې ولې نه بندېږي چې ځان له په خولونو کې پراته وي ځینې خلک ډېر ښه او هغو باندې د کار خبرې څنګه به اثر وکړي د زړه په غوږو یاره چې کاڼه وي ځینې خلک ډېر ښه کمال یې د جیبونو وي چې لوی ښکاري انوره کمال یې د جیبونو وي چې لوی ښکاري انوره ګني بلا د خپل قد نه واړه وي ځینې خلک ډېر ښه بیا ووایي دا شعر کمال یې د جیبونو وي چې لوی ښکاري انوره ګني بلا د خپل قد نه واړه وي ځینې خلک ډېره مننه خوشحاله اوسئ یو پیغام خو همدغه د سید جانه چې زمونږ په پښتون کام کې یو احساس کمترا یو احساس موجود دی زمونږ د ژبې په حواله باندې نو زما پیغام همدغه دی چې د خپلې ژبې او د خپل کلتور او د خپل ادب او د خپل تاریخ په حواله باندې د هیڅ قسمه احساس کمترا کې نه اخته کېږي بلکې چې که تا سره زه دا ووایم چې که تا سره ډېر څیزونه وي او ستا شناخت نه نو لکه ته هیڅ هم نه ته به خوشحاله نه شي دا تپوس لکه چې کم خلک مسافر دي په امریکا کې دي یا په برطانیه کې دي هغه هلته ډېرې پیسې ګټي خو تاسو د هغې نه تپوس وکړئ دلته چې راشي زمونږ اکثر ملګري نو هغوی هلته خوشحاله نه خو مجبورای دي دلته نه تللي دي نو دا خپل شناخت خپل ژبه باندې بیخي نه شرمېږي دا یو تاریخي قام دی تاریخي ژبه ده او دا د خپلې سینې پورې کلک ونیسي علمونه د حاصل کې نورې ژبې د زده کړي نورې رحمان بابا چې ویلي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خو خپله ژبه یارول بې کمالي ده نور علوم د زده کړي ساینس د زده کړي انګریزي د زده کړي خو خپله ژبه دې
نه هېري. انور مانیروال صاحب په کار و چې ما دا پوښتنه د پیغام نه مخکې کړې وې، خو چونکې ما بیا خبره کړې وه ستاسو د پیغام. دلبر د ننګیالو پښتو ادب ثقافت قدم په قدم دواړه خپرونې اورئ او موږ له مو پکې وخت په وخت باندې ډېرې ښې مشورې راکړي دي د یو ښه استاذ په حیثیت باندې. نو تاسو ته نن راتل څنګه لګي او نور خپرونې څنګه تاسو ته لګي؟ زه خو لکه د فکر کوم چې دا کوم دلبر ریډیو چې دی نو دا د څومره وخت کېږي، دا ډېر وخت نه دلته کې جی او تقریبا 10 پورې کالونه او 12 کاله د کېږي. نو لکه خو دا چاته پته نه وه جی، خو دا د کله نه چې زما خیال دی چې تاسو بیا رالی او دلته کې یو میټینګ تاسو مو کوو بیا دوی سره تاسو، نو دا تاسو دا ګرمه ګرمایي سید عادل صاحب دا کریډټ به زه تاله درکم ډېره زیاته چې لکه دلته کې دا د ادبي او دا کلتوري پروګرامونه او دا بڼه تاسو ورکړه او دا ډېر ښه وکړه. او لکه دا ریډیو دلبر ډېر خلک اوري، دا غږ ډېر خلک اوري، د هغوی تر غوږونو پورې رسي او دا پیغامونه دا شعر او ادب لکه دا قدم په قدم پښتو ادب او ثقافت چې کېږي د دې نه ډېر خلک ما ته پته ده چې د دې نه خلک باقاعده زده کړه کوي، پن او کاپي نیولي او هغې نه نوټس اخلي او دغه. نو دا کریډټ زه تاله در کوم. او بیا په دغه کې لکه نور هم ځینې ملګري دي چې هغوی دا پروګرامونه په مخکې بوځي. ډېره زیاته مننه جي، یو جهان مننه ښاغلي انور مانیروال صاحب. الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې در پسې جړا کوي. دا وه د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي انور مانیروال صاحب او ښاغلي نیاز علي شاه عرف باز باچا نه ډېر خوندور کلامونه واورېدل، د هغوی د ژوند او فن نه خبر شوي، د هغوی د ټولنو نه خبر شوي. دغه کړی به هم دغسې روانه وي، خو ستاسو مرسته ستاسو ملاتړ به په دې کې د څلورمې ستنې کردار لوبوي. ستاسو د مینې نه بغیر د ریډیو دلبر ثوابای اف ام 4 ټولې خپرونې نیمګړې وي. ډېرو قدرمنو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ساګانو بې وفایي ونه کړه، نو راځو به په بله اونۍ کې ستاسو په درانه خدمت کې پښتو ادب او ثقافت قدم په قدم کې د ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب او ښاغلي فیصل فاران صاحب سره به ستاسو کوربه سید عادل ستاسو سره یو ځل بیا مخامخ کېږي. د هغه مشرانو کشرانو همزولو ګلالو ننګیالو وروڼو ډېره زیاته مننه کوم چا چې په خپلو زنګونو باندې زموږ د خپرونې ښکلا یو په دوه کړه، او چا چې په خپل راتګ ښاغلي نیاز علي شاه عرف باز باچا او ښاغلي انور مانیروال صاحب په خپل دروند راتګ د ریډیو دلبر ثوابای اف ام 4 د خپرونې دلبر د ننګیالو ته د ښکلا او ځلا ستوري ولګول او زموږ حوصلې په خپل دروند راتګ باندې اوچتې کړې او موږ له داد راکړو. د هغه مینوالو هم ډېره زیاته مننه کوم چا چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او یعنې په زړه کې خوښه کړه او زموږ سره د مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله، د هغوی هم یو جهان مننه. او چا چې زموږ شمېره بار بار میلاوله او میلاو شوې نه ده او ډېر کوششونه کړي، د هغوی هم ډېره زیاته مننه. د دلبر رنګیالو په تلو تلو کې د ریډیو دلبر ثوابای اف ام 4 د ټولو همکارو، ټولو قربانو، د ټولو ملګرو، خصوصا د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیري صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د تکنیکي چارو انچارج چودري خالد زمان بری صاحب او د هغوی سره مرستیال ښاغلي طاهر زمان صاحب هم ډېره مننه کوم او ورسره د خپل تل نه مننه کوم چا چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې در ورسوه. قدرمن اورېدونکو ستاسو دپاره په تلو تلو کې اخري شیبو کې اخري ګړو کې همدغه یو پیغام لکه د نور کله په شان چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ، د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالۍ اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګل راکه چې فنا کېږي مخ راواړوه مین او دا ته چې ځې ما په چا سپارې ما په بېننګه اشنا مه سپاره مین او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه قدرمن اورېدونکو هم په دې ځای د عباسین یوسفزي صاحب دا شعر درته ډالۍ کوم چې دا یو دوه ټکي نه یو دوه مصرې نه ده، ځان له یو باب دی، ځان له یو سبق لري. قدرمن اورېدونکو ستاسو د اورېدو لږه پاملرنه غواړي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. قدرمن اورېدونکو هم په دې ځای ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو زموږ خپرونه واورېده او موږ له مو تر دې نیمې شپې پورې دا وخت راکړو.
قدرمن اورېدونکو د راغلو میلمنو ښاغلي انور مانیروال او ښاغلي نیازعلي شاه باچا اورپیباز باچا سره ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت ستاسو کوربه د دلبر سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ او خپلو دعاګانو کې خپل رور خپل ملګري خپل دوستان خپل وروڼه خویندې بالکل مه هېروئ او هغوی سره زموږ هم یاد ساتئ قدرمنو اورېدونکو چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ زما 5 وخته دعا ده رب دې د غم د باده وساته